په خپله باندې ام جمیل یوه زنانه وه رضی الله تعالی عنها. اول خو ایمان نه و راوړی. حضور صلی الله علیه وسلم به چې کله په لاره باندې تېرېده نو د دوی په کوڅه کې به ته نو دې به د کور ښځلې راغونډې کړې او حضور علیه السلام ټیم یې معلوم کړی و چې کم ټیم کې به تېرېده دې به پې د بره نه ګن ور واچو. حضور علیه السلام به ځان صفا کو څه به یې ونه ویل کې شوې ده چې بیا به ته بس د حضور علیه السلام د تللو روټین او دې د ګن د غورځولو روټین. څه وخت پس داسې وشو چې ام جمیل رضی الله تعالی عنها بیماره شوه او چې کله بیماره شوه ګاونډیانو یې هم تپوس نه کو نه وله چا دوایي راوړه نه چا او د دې کور کې بل څوک هم نه یوې لور او یوه دا وه چې ښه د کټ شوله. دې وخت کې څه ورځې پس چا ور ووخه چې ور یې ووخو لور ته وایي ته ورشه چې څوک رالل زمونږ که خو څوک نه تپوس له راځي او نه مې دوایي له د غریبانو خو څوک تپوس هم نه کوي. چې کله ور یې راکولاو کو اوس چې ویې کتل نبي علیه السلام دی ورسره ابوبکر صاحب دی ورسره عمر صاحب دی رضی الله عنهما. زر راله مورمورې هغه تا چې به پې ښځلې غورځولې حقه سړی راغلی اوس زمونږ خیر نشته. وی دوه ورسره کسان هم دي یو په خپله باندې دی 3 کسان دي یو مورې اوس به څه کوو ته خو د کټې هغه یې ورته ویې بچیه بس اوس چې را سره څه کوې نو اوس خو مونږه محتاج یو اوس خو مونږ کې زور نشته او هغوی 3 کسان دي خو زه چې څنګه راشي زه به ورته یم چې ما معاف کا کېدای شي مونږه معاف کړي ځکه چې یو خو زه بیمار یم او یو زه لکه زنانه یم خو مونږ خو ډېر بد کړي دي چې اوس به را سره څه کوي. نو دا ورله دا زنانه دا لورې ورته وایي چې راځئ با چې څنګه 3 واڼه را دننه شو او د ام جمیل رضی الله تعالی عنها ته مخامخ شو دا ورته وایي خیر خو دی که نه څنګه رالی. حضور علیه السلام ورته فرمیل ډېرې ورځې را باندې چا ګن را ګزار نه کو ستاسو د دې کور نه نو ما تپوس وکړو نو چا راته ویل چې هغه بیماره شوې ده نو زه ستا تپوس له راغلی یم. سبحان الله. او ځان سمې دا 2 صحابه هم راوستي ستا تپوس له هم او که دې کور کې د سکاري چې هغه هم درله کوو ځکه چې ته بیماره یې. نو هغه ورته وایي چې د کور د صفایۍ نه مخکې اول زما زړه صفا کا. سبحان الله. ما ته څه ووایه کلمې شهادت ووایه ته پیغمبرې ته چې د کمې خبرې دعوت ورکړی دی چې لا اله الا الله زه مسلمانېږم اول مې زړه صفا که بیا به کور سره ګورې. دې ته وایي اخلاق. دا د حضور پاک صلی الله علیه وسلم څه دي اخلاق دي. یو ځلې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی بانډه چې موږ تاسو چې ورته هغه دغه وایو د کلیوال دی راغی او دسمات یې ورغی مسجد نبوي کې ایسته یو طرف ته کېناسته او دسمات یې شروع. صحابه ورته وایي پاسه دا څه کوې جومات دی. حضور علیه السلام ورته پرېږدي په دقه حالت کې پرېږدي څه ورته مه وایئ. بس هلته حکم و د نبي علیه السلام ټول صحابه چپ شو چې هغه کله فارغ شو ځان یې صفا کو راغی حضور علیه السلام سره کېناست. حضور علیه السلام ورته وایي ملګریا دا مسجد دی دا د الله کور دی دې کې مونږ لمونځ کوو دې کې د الله بډایي بیانېږي او کوم ځای کې چې سجدي کېږي او د الله بډایي مله کېږي او د الله عبادت کېږي هلته خلک بیا داسې چل نه کوي. ښه دی ډېر زیات متاثره شو وایي ښه جي ښه بیا هغه وایي جي بس ماله اجازت راکړئ زه ځمه خپلې علاقې ته وایي ښه. نو نبي علیه السلام وله یو سوټ ورکړ خپله یوه جوړه یې ورکړه وایي دا واچوه هغه جوړه واچوله. بیا ورته حضور علیه السلام فرمیل چې ته ځې نو تا سره څه سواري شته وایي چې نه ما سره خو سواري نشته. وایي ښه. حضور علیه السلام حکم وفرمیو زما د سواریانو نه یوه سواري دله ورکوي اس دی اوښ دی غالبا اوښ یې وله ورکوي دا واله دې باندې لاشه خپلې علاقې ته او دا ستا شو. دا کس چې کله لاړې خپلې علاقې ته دی ورسېده هغه خلک د چا ماماو د چا کاکاو د چا پلارو د چا ترو ټول ورته خوشحاله دي چې دی خو پیدل تلی او په کمزوري لباس کې تلی اوس هغه لباس هم ډېر ښایسته اچولی او ورسره سورلی باندې راغی لکه زموږ تاسو کې چې څوک پیدل شي او د هغې مخې ورسره موټري. هلکه دا چېرته خوشحالېږو که نه ولا دا هلکه د کاټن سوټ یې ورته اچولی دی ویې وله فراډو ورکړي او راشي
او ګاډي کې. نو هغه وخت خو اوښ فراډو وه که نه، نو چې راغی ټولو خلکو ورته کته. نو هغې ورته وی دا چا درکو؟ وی یاره دا یو کس سره میلاو شوم، ډېر عجیبه انسان و. وی هغه څنګه؟ وی هغه ما ته چا وویل چې دی اخري پیغمبر دی او محمد صلی الله علیه وسلم نامې ده. داسې ما دقسې چلو کو جومات کې رانه، جومات کې ماله اودس ماته راغې، بس جومات کې کېناست. هغه راله بیا وروسته دعوت راکو چې داسې مه کوه داسې کوه. زه ته ډېر متاثره شوم. او تیرې چې راتلم یو یې راله دا سوټ راکو او یو یې راله سواري راکړه چې دا د لارې د مزل لپاره شوه. 300 کسان دغلته و، ټول ورته ویل موږ ځان سره هغه له بوځه چې داسې شخصیت خو موږ په دې سترګو وګورو. چې دا 300 کسان رالل او حضور علیه الصلاة والسلام ته مخامخ شو، په یو ځای باندې وی لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. په یو د یو کس سره حضور علیه السلام اخلاق استعمال کړل. د حضور په اخلاقو کې 300 کسان مسلمانان شو. دې ته وایي پیغمبري انقلاب اخلاق. دغه رنګې زمارونو حضور صلی الله علیه وسلم مبارک چې کله مکه فتح کړه او مکې باندې ورلل 10,000 صحابه، شپه وه د شپې چې ورلل، اوس زنانه کورونو کې ناستي او دا سړي م راټول شوي چې اوس به را سره کوي څه. ځکه چې حضور علیه السلام سره خو موږ قسمه قسم ظلمونه کړي. د ده صحابه خو موږ په شګو سملولي، د ده په صحابو په خېټو خو موږ ګرم کاڼي ایښي دي. بلال رضی الله تعالی عنه په شګو بم په تودو شګو بم سملو، په انګار بم سملو. حضرت سمیه رضی الله تعالی عنها هغه ورته یاده شوه، هغې سره څومره ظلم کړی ستاسو به یادي چې خپې ورپسې یوه خپې په یو اوښ پسې یا اس پسې وتړله او بله خپې وله په بل پسې او خوشې کړل، عجزه نیمه په یو طرف لاړه او نیمه په بل طرف باندې. د ظلم حد یې کړی او حد هغوی ته هغه هر څه رایادېدل او دا ورته یادېدل چې حضور علیه السلام خو د دې مکې نه موږ له په خفګان تللی، موږ خو هغه باندې څښا لرې اچولي وو، موږ خو به هغه مونځ ته نه پرېښود. نو دوی ته خپل ظلم را یادېدو. نو ششو پنج کو چې موږ سره به څه کوي. د زنانو د مکې د خپلو د سړو ته ویل وایي شورم نشته او داسې څه چغې سورې نشته چې د حضور علیه السلام دا لښکر چېرته دی او د یاري خو بار راوتل نه چې نیمه شپه شوله هغسې امن دی، شور نشته، د فتح شپه ده، د جنګ شپه ده. د زنانو سړو ورته وي تاسو لږ دې کوڅو ته ښکاره شئ چې څوک شته که نه. نو دوی په مزه مزه د کورونو نه ووتل، یو خوا بل خوا په کوڅو کې ګوري، رالل خپلو سړو ته وایي چې کوڅې خو خالي پرتې دي، څوک هم ورکې نشته. سړي حق حیران دي چې دا څنګه چل دی او دا څنګه جنګ دی چې دوی دومره په ارام یو طرف ته ناست. یو کس وی هلکه لاړ شئ او حرم شریف کې دننه وګورئ، بیت الله شریف کې چېرته نه ناست. الله چې دوی یو کس ورلی بیت الله شریف ته د لرې نه وکتل، خلکو ته وی هغه دي راغلي دي، څوک په سجده پروت و، چا طواف کو، چا حجر اسود ښکلو، چا مقام ابراهیم سره نفلونه کول، چا دعاګانې کولې، چا ذکر کو، چا تلاوت کو، چا فکر کو. خپل منځ کې وی ای خلکو ګورې دا پیغمبر او د دې پیغمبر دا ملګري دی، ګورې د دنیا د بادشاهۍ غرضیان نه دي، ګورې دوی د بیت الله شریف د عبادت غرضیان دي. دا د بیت الله دوی په دې ځمکه اقتدار نه غواړي، دوی په دې ځمکه باندې د الله نظام غواړي، خپله بادشاهي او تسلط نه غواړي. که خپله بادشاهي غوښتله دوی به دلته په دې توره شپه باندې طوافونه کول، دوی به نوافل کول، دوی به حجر اسود کولو، دوی به دعاګانې کولې. دا خلک که غرضیان دي دا د الله د دین غرضیان دي، دا خلک که لالچیان دي د الله د دین لالچیان دي. د دنیا والا لالچ که دوی کې وی اوس په موږ باندې د شپې راغلی وی چې تاسو موږ سره څومره ظلم کړی چې موږ هم د خپل کلي نه چې ته یو سړی وشړې، په خپل کلي کې، په خپل کور کې، په خپل جیداد کې، په خپل قوم کې، په خپل علاقه کې ته چا سره ظلم وکړي او هغه بیا لاړ شي په دردېدلي زړه باندې. او چې کله حضور علیه السلام د مکې نه ځي په شا شا ګوري وایي مکې زما ستا نه زړه نه کېږي، خو د الله حکم دی، دومره ورپسې خفه دی. او بیا چې کله راځي چا نه بدله نه علي. څه چلو شو چې سحر شو، شپه خو داسې تېره شوه
چې کله سبا شو ټول ویل چې اوس به زمون خیر نه وي. چې سحر راوخته حضور علیه الصلاۃ والسلام عام اعلان وکړو وای چې چا موږ سره ظلم کړي موږ نن ورځې د چا نه بدله نه اخلو موږ ټول د الله د رضا معاف کړل. سبحان الله. دې ته وایي اخلاق. دی وخت کې حضرت هند رضی الله تعالی عنها راغله. پیژنئ که نه چې چا د حمزه رضی الله عنه سره ظلم کړی د کلیجې نه ولا میل جوړ کړی غاړه کې اچولی دومره سخت مخالفت هغه راله را روانه ده چا ورته وي څه کې بیا څه چل کې یو پیر خو دې کار کړی را روانه ده او ډایرک حضور ته وایي یا رسول الله ما ته کلمه ووایه زه مسلمانېږم. دومره سخت زړه والا چې ایمان راوړي مخې ته څه ګوري که نه مخې ته څه پراته دي که نه. حضور علیه السلام اخلاق کردار بول چال ناسته ولاړه هغې ته ګوري که نه ایمان یې راوړو. دې وخت کې حضور علیه السلام اعلان وکړو وایي چې د دې خانه کعبې د دروازې چابي چا سره ده. نو حضرت عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه دې وخت کې لا ایمان نه و راوړی. دی راغی او حضور علیه السلام ته مخامخ شو او چابي وله ورکه چې دي دا چابي واخلی. چابي ته حضور علیه السلام واغسته خانه کعبې را کولاو کړه. دننه حضور علیه السلام ورغی مونځ یې ورکې وکړو. صحابه اوس بار ناستې دي یو وړه کې وایي چې ماله به چابي راکوي بل وړه کې وایي چې ماله به چابي راکوي ځکه چې مونږ خو د حضور پاک علیه السلام غلامانی او غلام او دا زمونږ آقا دی حضور پاک مونږ له به نن چابي راکوي. چې کله حضور علیه السلام بار ته راووته خانه کعبې تاله کړه وایي څه شو هغه عثمان ابن طلحه دی وله راغی جي دایمه لا ایمان یې نه دی راوړی بچیه دا چابي واخله دا چابي واخله او تر قیامته پورې به دا چابي تاسو سره وي که ستاسو د لاسه دا چابي چا اخېسته هغه به ظالمي ګیني ستاسو د لاسو نه به څوک چابي نه هلي. سبحان الله. چې دلې کله چابي ورکړله ده ورته وی یا رسول الله یو خبره وکړم وایي وکړه وایي ما ته هم کلمه ووایې. سبحان الله. عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه هغه مسلمان شو. تا خو ماله د الله د کور چابي راکړه خو ماله به د خپله لمن کې هم ځای راکړه ما څه که خپله لمن کې ځای راکړه او کلمه شهادت راته ووایه چې زه څه شمه مسلمان شم. دا که حضور علیه السلام اخلاقی کریمانه دي که نه که بل شانتې اخلاق ویل به چې چابي څه کوې چې خانه کعبه د نه په سترګو وینني دوی خو موږ دلته عمرې ته نه پرېښودو دلته به راتلو راته به وي دا چل دی هغه چل دی دا چل دی هغه چل دی. حضور علیه السلام اوس هم هغه چابي اوس هم هغه چابي هغه قوم سره را روانه ده. اقا دغه عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه د هغوی د فیملی سره اوس هم چابي ده چې یو وفات کېږي بل یې ورکوي چې بل او د سعودي عرب حکومت هم ورته ویلي چې دا چابي به د دوی نه اخلئ باقاعده په هغې ورته تنخوا میلاویږي ځکه چې دا خو په خدمت کې راځي.